که فیسبوک استعمالوئ او په فیسبوک کې ستاسو آی ډي نو فیسبوک چې دی هغه مکمل چینج شوی دی. لکه که تاسو اوس استعمالوئ نو د هغې چې کوم اپشنونه دي هغه مکمل چینج شوي دي. نو تاسو ته به د سیټ ته چې دی زمونږ د فیسبوک په تاسو ته ښکارېږي. موږ د خپل فیسبوک کولاو کړی ده که نه، نو په دې کې به تاسو ته د دې اپډیټ چې دی دا به پته تاسو ته لګي. نو دا اوس مکمل چې دی چینج شوی. دلته چې کله موږ د پروفایل لا تصویر به ووالو نو دلته به موږ ته هغه اپشنونه چې دي دا به شو کېدل. نو اوس هغه اپشنونه نه شو کېږي، ډایرکټ تاسو خپل پروفایل ته چې دی دې ته راځئ. خو چې پروفایل ته راشئ نو دلته کې دننه چې دی دا هم چینج شوی. دوه اپډیټ یې درسره شیر کوم، یو خو دا اپډیټ دی، یو بل اپډیټ دی چې د هغې نه هم تاسو فایده چې دا اوچتولی شئ. نو دلته کې چې تاسو راشئ نو دلته کې تاسو ته ښکارېږي ستاسو فرینډ دی، تاسو ته هم لیکلي لکه 2.4 کې زموږ فرینډ دي او موږ چې کم پوسټونه کړي دا پوسټونه اوس موږ ته هم پته لګي چې موږ په خپل پروفایل باندې څومره پوسټونه کړي. نو موږ 45 پوسټونه چې دي دا به دې باندې کړي، نو هغه هم له پاسه لیکلي. دلته کې بیا ستاسو علاقه وار سره چې دي تاسو پکې کوم معلومات ورکړي هغه معلومات چې دي هغه له پاسه به دې پټه کې شو کېږي. تاسو ته سکول هم شو کېږي، ستاسو علاقې لوکیشن چې دی دا هم شو کېږي. دغه شانتې بیا لاندې ورپسې چې دی ستاسو فرینډ چې دی هغه پسې دغه ځای کې لاندې شو کېږي. دلته کې بیا ستاسو لوکیشن اور سره چې دی دا لاندې ورکړي. دغه شانتې ته د یو کس پروفایل ګورئ نو مکمل معلومات چې دي هغه تاسو ته دلته کې ملاویږي. دلته کې بیا ستاسو مکمل فرینډ ورکړي. که ته خپل ټول فرینډ ګورئ نو سی آل چې دا ووایي نو ستا مکمل فرینډ چې دی هغه به تاسو ته راشي. دلته پسې ورپسې چې دی دا بیا تاسو کوم شیزونه چې دا کړي پین کړي نو هله پاس تاسو ته ښکاره بیا لاندې پسې زموږ پروفایل چې دی دا شو کېږي. نو د دې نه تاسو فایده چې دی دا هم اوچتولی شئ. لکه اوس تاسو د یو کس پیج ګورئ نو په هغې کې د هغه معلومات چې دي دا رسېږي، د هغه موبایل نمبر، د هغه پکې ایمیل ورکړی، هغه ایمیل لاستی شي، د هغه یوټیوب چینل ته چې دی ډایرکټ هلته کې تللی شي، انسټاګرام اکاونټ ته چې دی هغې ته تللی شي. دغه شانتې یو بل اپډیټ دی سر په اخره کې چې کوم کولول دی پروفایل ته چې دی دې ته لاړ شو. لکه موږ یو پیج کولاو کړو، خپل پیج چې دی دا موږ د ځان سره کولاو کړو. نو چې څنګه موږ د خپل پیج کولاو کړو نو په دې پیج کې چې دی تاسو ته به هم ښایي چې دی کس څومره پوسټونه کړي دي. نو دلته کې به زموږ دا پوسټونه چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي چې 1.6 کې چې دی په دې کې موږ پوسټونه کړي. لکه ویډیوګانې ورخېجولي دي، عام پوسټونه د ټیکس پوسټ چې دی دا یې ورکړی دی. دغه شانتې دغه یې ورکړي دي، د ریل چې دي دا یې پکې ورکړي دي. مکمل ویډیوګانو هر سره چې دي هغه به دې کې حساب شوي دي. نو 1600 چې دی به دې کې موږ پوسټونه کړي دي. نو له پاسه یې دغه هر سره ورکړي. بیا چې ستا د دې سره څومره فرینډ دي نو هغه فرینډ چې دی دا شو کړي. لکه دلته کې زموږ چې دي 100 فرینډ دي، فرینډ زموږ په دې دغه کې په دې پیج کې نو هغه شو کړي. دلته لاندې راشئ نو د دې کس لوکیشن به تاسو ته هم ښولی، زموږ دا لوکیشن به په کوم ښکارېږي. دلته انسټاګرام آی ډي او ایمیل آی ډي چې ده هغه به تاسو ته هم شو کېږي. نو دغه پکې دی دا پکې تاسو هم ښه په اسانو سره کتلی شئ. دویم اپډیټ ته ښیم. دویم اپډیټ چې دی د دې نه تاسو فایده هم اوچتولی شئ. اکثر ځینې کسان موږ ته وایي ستاسو ویډیو چې دا اوږدی نو موږ دلته کې دا یو ریکارډنګ چې دی دا کړی دی. نو دا ریکارډنګ چې دی دا زه ستاسو سره پلی کوم نو تاسو دا خپل چې اوږده ویډیو لکه زموږ دا ویډیو اوږدی نو دا تاسو ځان ته لنډولی هم شئ. نو هغو به ځینې کسانو ته پته چې په دې سکرین تاسو ګوته کېدی څنګه دا اوس موږ کولاو کړو نو په دې سکرین باندې چې څنګه موږ ګوته کېښوده دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي چې څنګه پرې موږ ګوته کېښودله نو ګورته دا سکرین چې دی دا تیز شو. خو دلته پکې یو بل اپډیټ راځي. دغه شی دا ګوته چې موږ لږه یې ګوره لاندې به تاسو ته ښکارېږي دغه اپډیټ. دا ګوته موږ لږه داسې به پورته کړه نو دا دغه چې دی دا تیز شو. که تاسو نه ګورته موږ دا کېښود او لاک یې وکړو. چې لاک یې وکړو نو دا هر سره چې دي دا تیز شوې او ویډیو چې دی دا تیزه شوه. اوس چې دی دا واپسې موږ بیا راښکته کړه نو د دغه سره چې دی دا سلو شوه. نو دا اپډیټ چې دی دا په کوم یو ځای شوی دی. که تاسو یو ویډیو زر اورئ نو تاسو پرې ګوته کېدئ او په پورته یې راکاږئ نو لاک به شي. خو د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک چې دی دا به اپډیټ کوئ. نو تاسو راته ووایئ چې په دې کې تاسو ته کم اپډیټ میلاو شوی دی او کم نه دی میلاو شوی.